زمانم نور الله خان دی او د WWDO او وومن ویلفیر ډیولپمنٹ ارګنایزیشن سره زه په دې پروجیکټ کې چې دی ایز ا پروجیکټ کوارډینیټر کار کوم. د دې پروجیکټ په حواله سره به تاسو ته یو څو خبرې کوم. دا پروجیکټ بیسیکلی چې دی د دې ایم دا دی چې د زنانو کم سماجی مسایل چې دي، کم سیاسي مسایل چې دي، او بیا دغه شانتي په انتخابي مسایل چې کم دي هغه موږ تاسو مخې ته کیدو. نن زموږ د کنونشن مقصد هم دا دی چې کم سټیک هولډرز چې دي، کاغه میډیا ده یا دغه شانتي گورنمنت کم افیشلز چې دي، گورنمنت چې دی دا هغه مخې ته موږ د زنانو کم سیاسي سماجی او انتخابي مسایل چې دي هغه د هغه مخې ته پیش کړو او د هغې په حواله سره حکومت چې دی هغه خپل اقدامات وکړي. دا زموږ تنظیم چې دی د دې نوم دی وومن ویلفیر اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن. دا په 2010 کې چې دی باقاعده ایز ا NGO چې دا رجسټر شو. ده د دې زمونږ د کم نصب العین چې دی کم مقصد چې دی زمونږ د دې NGO د وومن ویلفیر اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن هغه په وومن رائټس باندې د زنانو کم حقوق چې دي چې زنانو ته د هغو خپل کم جایز حقوق چې دي هغه ته میلاو شي. بیا CIP نیټورک سره موږ دا پروجیکټ چې دی د هغو په ترو موږ ته میلاو شو. د CIP یو داسې نیټورک دی کوم چې مختلف قسمه تنظیمونه په کې چې زموږ سره ترانسجنډرز راځي، دغه شانتي پرسنز وذ ډیسیبلیټیز او دغه شانتي وومن کوم تنظیمونه چې دي دا په دې کې راټول شو دي او د په شریکه په دې کې کار کوي د کمیونټي د ډیولپمنٹ لپاره، خاص کر د ترانسجنډرز وومن او د پرسن وذ ډیسیبلیټیز دا غي په اړه د کار کوي. د دې لپاره چې موږ اول یو 10 موبلایزیشن سیشن وکړو په مختلف علاقو کې بسواد کې. نو دا غینه موږ ته چې مختلف مسایل د زنانو موږ ورتلو ول د سیشن کې دو زنانو مسایل موږ مخې ته راتلو، هغه مسایل موږ د ځان سره نوٹ کول او هغه چې د باقاعده زموږ سره په یو ډیماند یو چارت اف ډیماند ورته موږ وایو دا غي په شکل کې زموږ سره ورنه هغه ډیماند چې دی هغه حاصل شو. د دینه هغه نه بعد بیا موږ دوه کینډیډیټ فارمز وکړو. پای کې موږ کم هغه کینډیډیټس کم چې مطلب زیات تر چانسز چې په الیکشن کې هغه کامیاب شي د PK9 هغه ته موږ دعوت ورکو. هغه راغلو هغه سیشنز چې هغه خپل ریپرزینټیټیوز را لګلو. نو هغه سیشنز وشو او خوش قسمتي یا بد قسمتي دا و چې هغه کم کینډیډیټ چې موږ زمونږ دا خیر چې دی وګټي نو هغه دوه بیل ده. موږ وی چې د اسمبلی د لاړ شي کوم مسایل چې دي د زنانو ته نو هغه به دوه مخه ته په اسمبلی کې پیش کړی شي. تک آسان رسائی ایک اہم مسئلہ ہے. صوبائی حکومت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کریں. اس طرح خواتین کے لیے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل خواندگی کے پروگرام تک رسائی کو بہتر بنایا جائے. ضلع سوات میں خواتین کو تکنیکی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے TVET اینڈ NAVTTC جیسے اداروں کے ساتھ مل کر خواتین کے لیے ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم اور روزگار کے حوالے سے مواقع فراہم کیے جائیں. سیاسی جماعتیں اپنے منشور کی بڑی ترجیحات میں خواتین کی معاشی، سماجی، صحت اور تعلیم کے لیے بہترین وسائل کو ممکن بنانے اور سیاسی شراکت کے لیے اقدامات کریں اور اس کے لیے پالیسی ترتیب دیں. امینډمنټ ایکټ 2006 په دې کې دا سیدا چې دا د 2006 کې ترمیم وشو کم چې زموږ موجوده قانون دی د پاکستان پینل کوډ یا کریمینل پروسیجر کوډ یا حدود لاز یا ریزولوشن او مسلم میریج ایکٹ 1939 هغه کې ترمیم وشو او کم مطلب کم سیکشن چې خاص کر د خصوص سره تعلق ساتي د هغو سره د زیاتیاتو مطابق سره تعلق ساتي. نو هغه کې ترمیم وشو. لکه مثال په تور باندې 365B دا یو ترمیم وشو. د دې سیکشن مقصد دا و چې یو زنانه سره یو زنانه په دې مقصد سره کډنیپ کول، اغوا کول چې د هغې سره په زور زبردستۍ واده وکړي، میریج ورسره وکړي، نو په هغې کې د هغې سزا چې ده نو هغه سیوا کړی شوله او سزا یې لایف امپریزنمنټ ده، عمر قید سزا. ټیک شو جي. دغه شانتې په دې قانون کې چې دی د 367A د 371A چې هغې کې راځي سیلینګ مطلب خرڅول، ښځې خرڅول د جسم پروشۍ دپاره یا اغستل څوک چې علي هغه هم په دې کې شامل دي. د هغه دپاره 371B د په بیا لیکي. نو په هغې کې هم د هغې سزاګانې چې دي هغه مختص شولې او ډېرې ټیک ټاک سزاګانې په هغې کې مختص شولې چې په دې کې سزاګانې چې دي د سیلینګ او باینګ په هغې کې په دې کې د 15 والا د
د 25 د 15 نه د 25 ایئرز پورې چې په دې کې سزا مختلفه ده چې څوک هم په دې جرم کې ونیول شو ملوث نو هغه ته د دې سزا ملاويږي. په دې کې چې هغه تفاوت دی یا تفریق دی د هغې قوانین چې دي هغه ټول سوشل ویلفیر ډپارټمنټ انډر هغه امپلیمنټ کېږي زیاتر څیزونه. د ایجوکیشن په حواله به زه دا ووایم چې قانون جوړ شي نو نن سبا 70% سکول چې جوړیږي دا د فیمیل جوړیږي او 30% سکول د میل جوړیږي. دا د حکومت د طرفه د خواتین لپاره د تعلیم د اضافې لپاره یو بهترینه فرموله ده. خو په هغې کې بیا زموږ د کمیونټي ذمهواري دا وي چې هغه دې د خپلو بچو خاص کر د فیمیل کمې ماشومانې چې د هغو په تعلیم باندې زیاته توجه وکړي ځکه تعلیم یو داسې پړوی ده یو داسې هتیار دی چې د دې په ذریعه باندې شعور راځي د دې په ذریعه باندې غیرت راځي او زموږ معاشره نن سبا داسې دی چې یو خپل حق به په زور باندې علي په شعور باندې بیاني او د تعلیم په زور بیاني. نو زما د خپل خویندو ته فیمیل ته او ټرانسجنډر دې ته دا یو پیغام دی چې تاسو تعلیم حاصل کړئ تاسو ځان موټیویټ کړئ په ځان کې یو جذبه پیدا کړئ یو غیرت پیدا کړئ د خپل حق د اخیستو لپاره. په دې معاشره کې په قانون باندې یا په خبرو باندې په تقریرونو باندې چاته حق او دغه چې دی هغه نه میلاویږي. ذمهواري ده چې په معاشره کې څونه مسایل راځي که هغه د زنانو راځي که هغه د نارینهو راځي او که هغه زموږ سره د ټرانسجنډر کمیونټي راځي نو هغه موږ ټول په جمع دلته د سوات پریس کلب د پلیټ فارم نه او بیا دغه شان دا زموږ ذمهواري ده چې موږ هغه مخې ته ایوانونو ته ورسو هغې نه اواز جوړ کړو ټولې دنیا ته ورسو. او بیا دغه خبره داسې ده چې د زنانو او د ټرانسجنډر حقوق خو داسې دي چې که دا نور سټوریانې په نیشنل انټرنیشنل میډیا کې لګي او که نه لګي نو د زنانو دا خامخا لګي. نو موږ دا کوشش کوو زموږ ټول ملګري دلته چې دي مشران ناست دي زموږ ډېر ملګري دي هغه ټول د دې جوګه دي هغه دا کوشش کوي چې په ښه انداز باندې ستاسو اواز مخې ته بوځي او نن چې څومره قوانین جوړیږي د ملګري چې د سوشل ویلفیر چې کوم مشر دی هغه وي نو په دې کې د میډیا یو ډېر غټ لاس دی. نو د میډیا د رول نه انکار نشته او موږ چې زموږ باندې څونه کار راځي انشاءالله موږ هم مخې کې ته ولاړو. کورګلته کې کوم هم شي خو په هغه وجه بیا پروګرام ما کینسل نه کړو ځکه چې په لږ وخت کې ما راغوښتي دي نظر د ټولو شکریه ادا کوم. او بل دا چې د موږ د ښځو لپاره چې کوم قانونونه جوړیږي نو هغه ټول سړي جوړوي. دا سړي هم زموږ ورونه دي زموږ بچي دي زموږ پلرونه دي خو غوره دا ده چې زموږ خویندې اسمبلۍ ته لاړې شي او دوی په خپل قانونونه جوړ کړي نو دوی د خپل ضرورتونه خپل هر څه به دوی ته معلوم وي خپل حقوق نو دوی په هغې مطابق باندې کار وکړي. نو زموږ خپل کوشش دا دی چې له دوی مخکې لاړې شي او دوی ته له دوی حقوق میلاو شي. او ستاسو ټولو شکریه ادا کوم.